د کوزدرګ ډسټریکټ جیل ته مرګري د دورې په موقع د خیبر پښتونخوا جیل خانجاتو د پاره وزیر اعلی مشیر همایون خان ویلي دي چې په جیلونو کې قیدیانو ته سہولتونو ورکولو او دوی د معاشري او کارګر شهري جوړولو لپاره اصلاحات او کار روان دي. په دوره کې همایون خان سره ممبران اسمبلی ملک شفیع الله خان، ډډک چیرمن ملک لیاقت خان، تحصیل چیرمن ادینزه پیروشا خان، ډسټریکټ بار ته مرګري پخوانی صدر جان بادر وکیل او نور ګڼ شمېر کارکنان موجود وو. په دوره کې همایون خان د جیل سپرډنټ ایوب باچا او نور ذمہدارو سره بی کلاس سره جنرال بارکونو جیل هسپتال په شمول نور شوبو کتنې وکړې. په دې موقع قیدیانو سره ملاقات او کلی کچرۍ کې قیدیانو ویناوه چې د همایون خان د لمبۍ اچانکي دورې او جیل سپرډنټ ایوب باچا د راتګ سره د ملازمینو رویو کې بدلون او جیل حالات ډیر ښه شوي دي. قیدیانو د تیمرګري جیل ته سنټرل جیل درجه ورکول غوښتنه هم وکړه. کچرۍ ته د وینا په وخت د جیل خانجاتو مشیر همایون خان وویل چې د صوبې او خصوصي توګه تیمرګر جیل به ډیر زر نور هم خشي. د تیمرګر جیل کې ضروري مرمت دپاره 10 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د دې علاوه چې کوم زمونږ بارکونه دي په دې کې دننه ښه واشرومونه دي، ښه ښکلي څنګ کې په دې قیام توام کې چې کوم هغه یې که نه باترومونه ښه د سټینډرډ ښه ښکلي صفا سوتره ښه د ګرمو اوبو بندوبست به کوي. انشاءالله چې په 2-3 میاشتې پس به د هغې ټنډر وشي. په دې کال کې به دننه جوړېږي. کم از کم 10 کروڑ نه زیاتې پیسې په هغې باندې لګي. هغې چې کوم د دوی واچ ټاور دي په هغې کې څه کار دی د سولرایزیشن لپاره موږ ته ګوره 80 کروڑ روپۍ زموږ په کال کې به بجلۍ بلونه باندې لګي. موږ دا سولرایزیشن ته دغه کوو چې یاره دا بلونه زموږ کم شي او دا جیلونه چې کوم دی زموږ غیر ضروري خرچې کمې شي او هغه پیسې چې کوم دی نو د قیدیانو په ویلفیر فنډ کې موږ هغې باندې کار کوو انشاءالله. نو ستاسو د دوایانو ستاسو د صحت د کمبلو بندوبست لکو. په دې موقع د قیدیانو د غوښتنو په حواله جیل سپرډنټ ایوب باچا وویل د سنټر جیل دا خبره تاسو وکړه نو سر ته به یو ریکویسټ وکړم سر چې زمونږ د جیل دیوم ایریا ډېره ښه کافي ایریا د سوات د جیل هم ښه کافي ایریا ده. نو که صرف لیجسلیشن وشي سر نو موږ دا سنټرل جیل ډکلیر کولی کړو. نو انشاءالله سر موږ د دننه جیل د اوبو سیسټم دې ته مکمل کړی دی جي او لنګر خو تاسو اوس هم چک کولی شئ او دوی ته مې په خپله راځي پخوئ. کلي کچرۍ کې د خپلې وینا په اظهار ملک لیاقت خان، شفیع الله خان او جان بادر وکیل زیاته کړې ده. د جرم نه دلته نفرت ونه شي نو تاسو بیا په بل ځای کې نشئ ټینګېدی. باید چې دلته مونږ د جرم نه نفرت شروع کړو، د مجرم نه د مجرم نه چې کوم زیاتې شوی دی هغې دپاره د اصلاح دعا وکړو. زمونږ دا خوشقسمتي ده چې همایون خان زمونږ د مستر دی، زمونږ د ضلع دی او هغه په خپله باندې دی پروفیشنل دی، دی په هر څه باندې ماشاءالله ډېر زیات پوه دی. بېوسه خلک، غریبانان خلک، عجزان خلک، نو موږ هغه سپورډنټ صاحب له درخواست ورکوو. سپورډنټ صاحب به زموږ سیشنجک ته درخواست رالیږي. موږ به تاسو له هلته مفت وکیل درکوو، ستاسو د مرضۍ وکیل، ستاسو دشمن او ستاسو مخالف وکیل نه، او نه نالایقه وکیل. باقي تاسو څومره دلته کې خلک ناست یې نو تاسو د روغ جوړو دپاره درخواست سپورډنټ صاحب له ورکولی شئ. سپورډنټ صاحب بیا موږ ته راولېږي او ملک صاحب موږ میدان ته هم تللی شو، جنرل ته هم تللی شو، ادینزې ته هم تللی شو، کوستان ته. په دې موقع همایون خان جیل سپرډنټ ایوب باچا ته جیل کې د اولډ سټیزن پارک جوړولو احکامات هم جاری کړي دي. محمد اسرار، خیبر نیوز، تیمرګره، کوزدیر.